مسلمان ترقی و کامیابی الله جل شانه نیک اعمال سره تړلې ده وردا سي په خبره ده دومره کلکه خبره ده چې د نبی له صلوات و سلام نمخ کی کم نبیان تیر شوی دي د کداغي زمانہ وګوري او کده سرور کائنات صلی الله علیه وسلم زمانہ وګوري دوانو کې دا خبره خو واضح راغله ده الله جل شانه خول ده او د دین د قران او د احادیث کتابونه ډکتي قران هم د دې واقعاتو نه ډکتي د حدیثو کتابونه هم د ډکتي چې مؤمن بندا کو هغه د امت سابقون ولینی د سابقون ولینی د اغم هلاکت په ګناه کې او د اغم کامیابی په نیکه کې وا او اوس چې کوم امت محمدی دی صلی الله علیه وسلم د دې امتم کامیابی په نیکه کې د تباہی په بده کې ده دا الله جل شانه بارها په قران کې فرمایلی دی زمون کوم تبلیغی حضرات تغوی واقعاتو کې بیا وای کوم قوم لا نبی راغي کوم قوم د نبی خبره اومن لا هغه قوم الله کامیاب او کامران ک لکه بنی اسرائیل له موسی علی السلام راغي کله چې د نبی خبره اومن نه د الله پوره احکاماتو کې بنی اسرائیل رال د فرعون پشان قوت طاقت او بادشاہه ولا کس الله نست و نابود کو او د بنی اسرائیل په شان به وس خلق الله کامیاب کړ هغه کامیاب کړل ولې چې د نبی سره مرسته وکړه د نبی خبره ومنله د الله احکامات او تایید کو د الله نصرت او مدد راغی اوسم کو مسلمان کامیابی او ترقی غواړي اوسم کو مسلمان د دشمن نخلاصي غواړي اوسم کو مسلمان عزت او روب او دبدبه غواړي او چین او سکون غواړي پارام زندگی غواړي د الله د فرمانبرداري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه بغیر بل لار دل نشتا صرف دغه یو لار دا یو لار مخکینی امتونو سرم وا دا لار دی امت سرم دا الله جل شانه د کامیابی لار د دینه بغیر بل جوړ کړي نه دا او کو سوچو کې کنه اوسنی طاقتونه بسی او بادشاہتونه بسی د زمکه یو ټوټه باندې د کس بادشاہتي او هغه وخت فرعون در ان ربکم الاعلى دا وکړی وا بن اسرائیل سره ظاهری سمنو الله جل شانه چې کله بن اسرائیل په سم شو الله جل شانه سمندر داغي تابع ک او هغه د فرعون د هلاکت ذریعہ جوړ کړه نن ګوره مسلمانان گیر دي یوازې فلسطین کې نه غیر چا پیر چې نظر واچي او دا کوم ملکونه چې په ظاهر آزاد خاریدان په حقیقت کې غلامان دي د غیرو یعنی د مسلمان یو ملکم حقیقی آزاد نه دی اوس د دې وجه څه ده وجه مغه د کوم چې قران بیان کړی دا او مخکې امتونو کې خول ده بلکې د محمد صلی الله علیه وسلم د توفیله من سره دا احسان کړی دی منګه اخره کې راوستو منګ ته بارها د هغه زړو امتونو واقعات بیان کړل چې کم زناغي تباشوي دي کم ځکه غي هلاک شوی دي پس وجه تباشوي دي پس وجه هلاک شوی دي چې دا امت د عقل نکار والی او د هغه کارونو نزانو ساتي چې دي دغه هلاکت او تباہت نه بچ دغه رسوایی او د ذلت نه بچ شي د دې لپاره قران کې الله جل شانه فرمای ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون په خشکو تر کې په بحر و بر کې کلم فساد نشی راتلی چې دا فساد کله دی بحر و بر او خشک و تر کې راځي بما کسبت اید الناس د انسان د عمل د لاس راځي د لاس چې کوم اول وزي هم د انسان د لاس راځي د لاس چې کوم عمل وزي هغه عمل یا د دې انسانیت یا د دې مسلمان د هلاکت سبب ګرځي یا د کامیابی سبب ګرځي خدارو مدار الله رب العزت د انسان عمل باندې اخلي بما کسبت اید الناس په دې باندې کلم حالات په مسلمانانو راضي د دې د لاس نه وتون کې عمل د لاس په دې باندې راضي بیا الله په لګ حالات راولي راټی ډکی په د څه د پاره ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون د بعض عمل سزا ورته ورچکو کې لګ شان په راټی ټکی لګ شان په د پاره د څه لعلهم يرجعون چې دا مؤمنان مسلمانان مونږ ته واپس شي واپس را تراش نیک لارې تراشي چې دی کامیاب شو د هلاکت نه ابد الاباد د هلاکت نه بچ شي
دنیاوی هلاکت نم بچ شي اخروی هلاکت نم بچ دې دپاره الله حالات راولي. اوس هر مؤمن پریشان دی ځکه چې د مؤمن مثال هغه د یو جسم دی. مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. د مثال د مؤمنانو مثال د مؤمن داسې دی په محبت کې، په یو بل سره په رحم کې، یو بل سره په مهربانۍ کې داسې دی لکه پشان د یو جسم. د جسم یو عضو کې چې تکلیف راشي ټول جسم باندې تبه او تکلیف راشي ټول جسم ویخي. ګوته دې نو پټ کی نو وکي، غاښ تی پیپو کی غزګو کی نو وکي، پاغه دړ راشي. هغه دړ سره په ټول جسم باندې تبه راشي، مړی خوږ شي، مړی کې زخم راشي، هغه زخم سره ټول جسم باندې تبه راشي، ټول شپه سړی لغړیږي، ټول اعضا سره چې څنګه دا غاښ په تکلیف کې دی یا دا ګوته په تکلیف کې ده یا دا مړی په تکلیف کې ده، داسې ټول جسم په تکلیف کې دی. ټول جسم سر سترګې پوزه غوږ هر ځای باندې تبه. اوس چې په مؤمن باندې یو ځای کې بمباري شروع وي، په مؤمن باندې وار شروع دی، کافر په لوبې کوي، هغې سره به د دنیا هر مؤمن متاثر وي، پریشانه به غمزده به او کني دا مؤمن نه دی. کو پریشانه وسره نه دا بیا مؤمن نه دی. اوس چې مؤمن پریشانه دی نو د مسلې حل ته سوچ پکار دی، او حل به کوم ځای؟ هغه به قرآن کی، هغه به حدیث کی، هغه به زمونږ د مخکینی سلف و صالحینو په تاریخ و زندګۍ کی. الله فرمای لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ کې به چې هغه کې تاسو د پر بهترین رهنمایي ده. التبزه هغه کې به تاسو ته سبق ملاویږي، التبه تاسو ته د خلاصې لاره ملاویږي. اوس چې مؤمن بنده گیر دی، کافر په غالب دی، مؤمن ډیر هم دی، بیا هم څه نشي کولی. اخر وجه څه ده؟ دا د چنګیز خان دور کې شوي وو. مخکې تاریخ چې راوالی مسلمانانو باندې حالات را ډېر شوي وو. هلاکو خان او چنګیز خان د مسلمانانو د سرونو منارې یې ودرولې وې. څنګه زموږ دارالعلوم داسې درې چې دغه داسې ډپې به ودرولې وي، وینې په لښتو کې د مسلمانانو به دی. کافر دومره غالب او د مسلمان په زړه کې د کافر روب الله دومره اچولی چې مسلمان ته به کافر وي دلته ودرېږه زه چاړه راوړم، ما سره چاړه نشته. دومره به پیره به خوځېدې به د ذهنه نه شو د خپل بدعملۍ د لاسه. بیا یو ورځ یو عالمو بازار کې ولاړو، خلک ته ګیر چاپېره راټولګې شوي وو، راتاو شوي وو. د چنګیز خان لور سره د خپل خدامو روانه وه. هغې خپل خادمینو ته ووی چې دا څه چل دی، دا خلکو مجمع جوړه کړې ده، یو ځای شوي دي. هغې ورته وی چې دا د مسلمانانو یو غټ عالم دی، هغه ته مسلمانان راجمع شوي دي، د هغه زیارت ته راجمع شوي دي، د هغه خبرو اورېدو ته راجمع شوي دي. دی وی تاسو ورشئ، هغه نه اجازت والی چې زما یو سوال دی، هغه زه تا نه تپوس چې د هغې جواب راکړي. هغه خدامو اجازت واغشته. عالم ورته وی بلکل سوال دی وکړي، څه سوال دی؟ دی ورته وی تاسو مسلمانانو دعوه ده، ستاسو په قرآن کې دي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کو تاسو مؤمنان یا تاسو به همیشه سر بلند اوسیږئ. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. تاسو سره خدا وعده دي چې خلافت د ځمکې به تاسو سره، د ځمکې بادشاهت، د ځمکې واک او اختیارمن به تاسو یې. حالان کې نن زه اینم چې د ټولو نه ذلیل او رسوا مسلمان دی. لکه نن چې څنګه دی مسلمان د ټولو نه زیات ذلیل او رسوا دی، پسفا دی، تباه دی، هیڅ واک او اختیار یې لاس کې نشته. اوس تاسو سره د دې څه جواب دی؟ عالم ورته په جواب کې وایي دا د الله جل شانه دستور دی چې کله مسلمان بېلارې شي، الله جل شانه په څوک داسې مسلط کوي چې دا الله دا خپل مؤمن بنده واپس لارې ته راوستل غواړي. وي د دې مثال داسې دی چې یو چرواهی ګډوی هغه سره چیلې، هغه چیلو دپاره هغه سپي ساتلي. کله چې دا چیلې د خپل کڼ نه بیلیږي نو دا سپي ورپسې ورځي، غاپي ورپسې تر څو پورې چې واپس نیغې لارې ته شوي نه، خپل ملګرو سره یو ځای شوي نه، هغه ټیم ورپسې دا سپي هغه پوره ورپسې دا سپي غاپي 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 تر دې چې دې کڼ کې شامله شي، هلې پرېږدي.
اله پرېږدي وي نن موږ مسلمانان موږ د الله جل شانه چیلې یو هغه زموږ محافظ او نگهبان دی موږ بېلارې شوي یو کوم لار کوم دین کوم اسلام چې موږ د ښودلی شوي دی موږ د هغې مخالف روان یو د غیر طور و طرز طریقې مې اختیار کړی دي ګناهونو باندې خپل ځان ستړی کو نیکو ته مشا کړې ده الله جل شانه خپل سپي کافران په موږ مسلط و غالب کړل او دا کافر به تر هغې پورې غالب وي تر څو چې موږ په سمه لار شوي نه یو تر څو چې موږ په سمه لار شوي نه یو په موږ به کافر پورې لوبې کوي هغې پورې به کافر په موږ غالب وي او کله چې موږ په سمه لار شو موږ په خپله صحیح لار باندې راشو او بیا کافر جرت وکړو زمونږ د خلاف روچتېدو د هغې مقابله کې به الله جل شانه روچتېږي او کافر به نیست و نابود کوي او مثال یې ورکړه لکه ګډبده سپي د چیلو پسې غاپي راولي یې د نیغې لارې ته راولي خو کومه بیزه یا ګډه چې په نیغه لاره او دا سپي ورپسې بیا هم غپارې کوي نو د چرواها سره لاس کې یو ډانګي ګډبه سره د سپي د املا پې بیا وي چې په ارام ساتي اوس که مؤمن په صحیح لار شو نو الله به د خپل سپي په د املا بیا ووایي دا کافر به بیا املا ماته کړي بیا کافر جرت نشي کولی چې راپاسي او ما تاسو ته شروع کې ووایي اوس تاریخ وی د دې امت او که د امتونو سابقه واقعات ګوري نو خلاص شوي امتونه اله دي کله چې اطاعت کې راغلي دي تباه شوي اله دي کله چې نافرمانۍ کې راغلي